دی عالمان زما خاص کر دیو بندیان زما ویسا دیو بندی زما. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو روز سوال کړی دی چې یو کس مال واخلي او هغه خوراکي اشیاء سره تعلق نه ساتي، نو که داسې شی وي چې هغه د انسان د خوراک شی وي یا د حیواناتو د خوراک شی وي او هغه په بازار کې خلکو ته نه ملاویږي او هغه خلک بیا ذخیره کوي، نو دا ذخیره اندوزي حرامه ده. او کنا په بازار کې ډیر وي خلکو ته په اسانۍ ملاویږي بیا مکروه ده. او چې کوم عام اشیاء وي د انسان یا د حیوان خوراک نه نو سړی واخلي او ساتي چې ګران شي به خرڅي، نو دا اگر که په بازار کې خلکو ته په اسانۍ ملاویږي خو بیا هم دا کار بهتر نه ده، ښه دا ده چې دا ونه کړي. خو بالفرض که یو سړی وساتي نو پیسې حرام نه دي، خو په دې شرط باندې چې په بازار کې خلکو ته د هغې په اخیستو کې تکلیف نه وي، په بازار کې ډیر وي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو روز سوال کړی دی چې یو مال په باره کې دا شک وي چې دا بد اخلا مال وي، د هغې اخیستل څنګه دي؟ ناجایز دي. دا مسله فتاوی حقانی نقل کړې ده چې کوم کس ته په غالب ګمان هم دا معلومه شي چې دا د غلا مال ده، د هغې اخیستل ناروا دي. یو بل سوال کړی دی وایي چې ما د یو کس نه ګاډی اخیستی و خو پیسې مې نه وې ورکړې، هغه په سبا راغی پښیمانه شو چې دا ګاډی بیرته ما ته واپس راکړه زه به ګټه درکړم. نو تر څو پورې چې ستا او د هغه په منځ کې 1 روپۍ پاتې باقي، یعنی په تا باندې 1 روپۍ پاتې، هغه په تا ګاډی خرڅ که، ګاډی ستا شو، هغه ته به ته پیسې ورکړې، نو تر څو پورې چې تا سره د هغه 1 روپۍ پاتې ته ورسره نوې سودا نشي کوی. بل سوال کړی دی چې یو کس په چا باندې پیسې قرض وي هغه ته په زکات کې پرېږدي، نو همداسې نشي پرېښودی چې بس زکات کې مې درته حساب کړي. د زکات په مسله کې قبض شرط دی، نو یا به داسې کوي چې هغه نه به پیسې اخلي اول بیا به یې ورکوي چې دا زکات کې قبض کا، او یا دا به نورې پیسې ورکړي چې هغه یې قبض کړي بیا به د خپل قرض مطالبه. یو بل سوال کړی دی چې یو کس په بل باندې قرضه ده او هغه قرضدار په بار ملک کې دی، نو نیټه پوره ده، دی ورته وایي پیسې راکړه، هغه ورته وایي چې ما سره خو فی الحال نشته دی، ته یو ګاډی واخله په نیټه باندې او بیا په نغدو باندې خرڅ کړه، د هغې نه خپله وصولي وکړه، خپلې پیسې وصول کړه، نو هغه کس ته به بیا زه پیسې ورکړم څه وخت پس. دا څنګه دی؟ دا جایز نه دی، بلکې هغه کس دې په خپله څوک وکیل مقرر کړي او د ده دپاره دې ګاډی واخلي، بیا دې په نغدو باندې خرڅوي، کار څنګه کوي، دې کس ته دې خپلې پیسې ورکړي او نور معامله بیا د هغه خپل منځ کې به وي.